بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. سورة النحل په دا آیتو کې الله سبحانه وتعالی بیانوي چې داسې دنیا کې خدای امکان ستا خلق دا کوي چې حق و باطل داسې کې په لګټ کې داسې ورځ را روانه ده چې پاکې کامل انصاف به کېږي. مجرمین ته کفارو ته دا ګنجایش بیا نشته چې حق و باطل دې څه کړي سره ګډ کړي د حق څه وکړي انکار وکړي. الله پاک وایي یوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. په دنیا کې خلک حق و باطل سره ملتبس کوي، پر ناحقه لاره باندې ځي، بیا دته سپورټ حاصل وي د سفارش د رشوت د هر څه. ورځ د قیامت به داسې چې ده به د خپل عزیزان قریبان رشتهداران دا بېله هم څه ویري. هر سړی به د نفسا نفسي ښکاري، صرف او صرف خپل ځان به څه فیادي. یوم تأتي چې راسي هغه ورځ کل نفس هر نفس تجادل عن نفسها، هغه به سوال کوي، هغه به د ځانه لرې کوي، هغه الزام هغه عذاب د ځانه څه کوي لرې کوي، نور به یې ګرده څه ویري. وتوفى كل نفس ما عملت، او پورا به هر نفس ته بدله ملاویږي ما عملت، که د خیر عمل کړی که څه کړي د شر عمل کړی، که د حق پر لاره تللی که د باطل پر لاره تللی. نو دوی خبرې داسې دي چې هغه د کامل انصاف ورځ ده. په ورځ به خیر و حق واځي، په ورځ به حق و خیر و شر به واځي، حق و باطل به څه واځي. او په هغه ورځ باندې به هر سړی خپل فکر څه کړي اخستی وي، او هر سړي کې خیر کړي وو که شر کړي وو، که د حق پر لاره تللی وو که د باطل پر لاره باندې تللی وو. وتوفى كل نفس ما عملت، پوره بدله به ملاویږي هر نفس ته ما عملت چې د څه کړي کوم عمل کړي، وهم لا يظلمون، او د سر بسنه کیږي ذره برابر ظلم به نه ورسره کیږي. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. الله سبحانه وتعالى یو مثال بیانوي. د مثال متعلق مفسرین درې آراوې ذکر کړي دي. بعضې مفسرین وایي چې دې څخه خاص بستی خاص آبادي څه ده مراد ده. بعضې مفسرین وایي د دې سره هر آبادي هر بستی څه ده هغه مراد ده. هغه درې آراوې څه دي؟ یو آرا ده چې د قوم سبا متعلق دي چې پر هغه باندې الله پاک د نعمتو سره راوستلي وو، فراواني راوستلي وو، د نعمتو دي ناشکري کول. الله سبحانه وتعالی د دې څخه هغه نعمتونه څه سلب کړو. بعضې مفسرین وایي د څخه اهلیان مکه څه دي مراد دي چې پر دوی باندې د دنیا جهان څخه الله سبحانه وتعالی نعمتونه میوې د روزي دروازې څه کړي وي راخلاصې کړي وي. د حج د عمرې اجتماعات په دې کې څه کېدلې منعقده کېدلې، او امن په چین په اطمینان په سکون سره څه کوي ژوند تېروي. بیا د نبي علیه السلام بعثت وسو، د الله د نعمتو دې څه وکړه ناشکري وکړل، د نبي د بعثت څه یې وکړي انکار یې وکړي. الله سبحانه وتعالی پر دې باندې څه راوستله تنګي یې راوستله. بعضې مفسرین وایي د دې څه مراد هر آبادي هر بستي ده، که هغه په ماضي کې تېره سوي په کوم مستقبل کې راځي هغه څه دي جنې مراد دي چې کوم چا د الله د نعمتو څه وکړل کفران نعمت یې وکړي ناشکري یې وکړل، الله اطاعت و بندگی نه کی اختیار، الله سبحانه وتعالی د دې فراخي فراوانی روزي دا په تنګي باندې څه کوي په معاشي تنګي وربدلوي، او خوف لباس دې څه کوي هغه وراغوندي. نو وضرب الله مثلا قرية، مثال بیانوي الله سبحانه وتعالی د یو قریې د یو آبادي كانت آمنة مطمئنة، هغه په امن او په اطمینان سره څه کوي ژوند یې تېروي. یو امن اطمینان دا ډېر غټ څه دی نعمت دی د الله سبحانه وتعالی چې په علاقه کې څه امن و امان دی، چې په علاقه کې د بدامنۍ څه ښکار شي دا د الله څه دی عذاب دی. نو دا کریه وه، کریه په امن په اطمینان سره. دویم یأتیها رزقها رغدا من کل مکان، دی له روزي الله سبحانه وتعالی راوستله رغدا په فراواني سره راوستله، پراخ روزي الله سبحانه وتعالی څه کړي وو ورکړي وو من کل مکان، د هر طرف څه کېدل روزي ور روانه وه، لیکن دې څه ګناه څه وسوه فکفرت بانعم الله، دې ناشکري وکړه د الله سبحانه وتعالی د نعمتو. فاذاقها الله لباس الجوع والخوف، چې الله سبحانه وتعالی د نعمتو کفران نعمت یې وکړي فاذاقها الله، الله پاک ذایقه ور وڅکول لباس الجوع والخوف،
د لوږې او د شي د خوف دوه شیان الله باندې راوستو. یوه یې قحطسالي باندې راوسته، تنګدستي دا شی باندې راوستي. دویم یې د بدامنۍ څه کړو، د خوف یې څه کړو، ښکار کړو. دلته د عذاب تورې چې عام طور استعمالیږي هغه د خوند د شي دپاره څه کېږي استعمالیږي، لیکن دلته الله سبحانه وتعالی د لباس دپاره څه کړی دي استعمال کړی دي. یعنې ګویا کې دا بدامني دا معاشي تنګي لکه پر انسان چې لباس را خورېدلی پر دې باندې دا معاشي تنګي داسې څه سو وخورېدل، دا خوف پر دې باندې دا څه تاریخ ژوند تېرول دې دپاره څه مشکل سو. یعنې په سیرت په روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله مدینې منورې ته هجرت وکړي، الله سبحانه وتعالی پر مکه مکرمه باندې 7 کاله داسې قحطسالي راوستله چې دوی د سپي غوښې خوړل ته، د خنزیر غوښې خوړل ته، مردار شی په مردار چې حلال شوي به نه وو هغه خوړل ته دا خلک څه مجبوره سو. تر دا نه پر مجبوره سو چې ابو سفیان اسلام یې نه و قبول کړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم یې حال راواستوي چې دلته ګناه کړې ده، خو دا سړی کړې ده په مکه مکرمه کې، خو زنان یې هم شته په مکه مکرمه کې، ماشومان هم شته، هغه د لوږې څه کېږي مړه کېږي. ته زموږ لپاره څه وغواړه، دعا وغواړه او چې الله پاک د عذاب خوف د مسلمانانو خوف و چې مسلمانانو پر مکه باندې حمله ورسي او معاشي تنګدستي دومره زیاته وه چې پر حرام خوړل دي څه مجبور وو. دوی به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې ته خو صله رحمي او عفو درګذر دا ستاسو صفات دي، دا ستاسو شان دی. زموږ په حق کې د الله سبحانه وتعالی څه وغواړه، دعا وغواړه چې الله سبحانه وتعالی قحطسالي زموږ څه کړي لرې کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وغوښتل او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې څخه د دې لپاره امداد هم څه کړي هغه یې ورواستوي. نو فاذاقها الله لباس الجوع والخوف، الله سبحانه وتعالی خوند په ګوري د لوږې او د خوف بما كانوا يصنعون. دغه سبب څه چې دا کم عمل دی کړی، کفران نعمت دی کړی، ناحقه لار باندې څه وي هغه تللي. نو دا صرف د قوم سبا متعلق د آیت نه دی، نه د مکې مکرمې د مشرکین متعلق دی. هر هغه بستی چې هغه ته الله پاک نعمت ورکړی، معاشي فراواني ورکړي، امن اطمینان چین و سکون یې ورکړي، دوی د الله سبحانه وتعالی څه کوي نافرماني کوي، د شر په لاره باندې ځي، د باطل په لاره باندې ځي، د الله د نعمتو څه کوي ناشکري کوي. الله سبحانه وتعالی په دغه عذاب باندې څه کوي هغه مبتلا کوي. عذاب د څه عذاب دی؟ معاشي تنګي، عذاب د څه دی؟ د بد امني. ولقد جاءهم رسول منهم، وصله تفصیل بیانوي چې راغلی و دوی لره رسول د دې د کوم قبیلې څخه، فکذبوه دوی تکذیب کړی و، فاخذهم العذاب بیا الله سبحانه وتعالی ونیول دوی په عذاب سره، وهم ظالمون په داسې حالت کې چې دوی څه وو ظلم کوونکي وو. فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، رزق حلال دا ډېر غټ څه لري کردار لري. د قوم چې رزق روزي څه هغه حرام سي، بس هغه ته بیا مختلف برایان څه کوي هغه مخ ورګرځي. مثلا دې علاقې ته الله سبحانه وتعالی زرخیزي ورکړې ده، شینګښتي ورکړې ده، مځکې زرخیزه ده، په دا باندې دې انګور هم شنه کوي، سیب هم شنه کوي، غنم هم شنه کوي. په دې لړۍ منشیات څه کوي شنه کوي، د منشیاتو کاروبار او بزنس دا شی کوي. بس د الله د کفران نعمت دې څه جوړېږي مرتکب جوړېږي، یا معاشي تنګي بد امني دا ګر شان څه دي ورسره تړلي دي. او د حلال روزي برکتونه په نسلو کې ځي، د حرام روزي برکتونه هغه چیرې ځي په نسلو کې ځي. نو د رزق حلال اهتمام دا د مسلمان ذمہ داري الله سبحانه وتعالی ګرځولې ده چې کسب حلال پیدا کول دا د فریضې بعد بله څه ده فریضه ده. فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، اخری مما رزقکم الله چې الله پاک سي دپاره روزي ګرځولې ده، روزي درکړې ده. کوم روزي؟ حلالا طیبه، حلال او طیب پاکه روزي. دې څه دا هم ښکاره کېږي چې اهل توحید چې الله پاک هم درس ورکړی دی هغه دا دی چې د الله سبحانه وتعالی د نعمتو څخه دوی پوره څه واخلي فایده واخلي. د الله د نعمتو څخه فایده اخیستل په دې کې څه نشته، ګناه هغه نشته، فایده ځینې واخله او د الله سبحانه وتعالی څه جوړ سه، شکرګزاره څه بنده څه جوړ سه. د اسلام فلسفه دا ده، په اسلام کې د الله د نعمتو څخه ځان ګرځول یا دغه څخه فایده نه اخیستل د اسلام فلسفه نه ده. دا د عیسایانو د رهباني څه ده
فلسفه ده د هندوانو چې کوم هغه سنیاسیان دي دغه څه ده فلسفه ده چې الله د حلال نعمتونو څخه څه کوو فایده ګټه مه اخله صرف قصیر حلال نعمتونو څخه پوره استفاده وکړه الله سبحانه وتعالى شکر گزار نیک بنده څه هغه جوړ څه فکلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا اخري مما رزقكم الله چې الله دې روزي درکړې ده حلال او پاک روزي درکړې ده واشکروا نعمت الله او دا شکر ادا کړئ د الله د نعمتو ان کنتم اياه تعبدون کته صرف الله سبحانه وتعالى څه کوي هغه عبادت کوي دا انما توري په عربي ژبه کې د څه پر راځي د حصر د پر راځي حصر ورنګي یو حصر حقيقي او حصر اضافي حصر حقيقي معنی دا چې حرام شان صرف هغه څه دي هغه دغه چې په آیات کې څه سوي دي پین سوي دي حصر اضافي به دا دي چې د مشرکین مکه پر آیات دي مشرکین مکه ډیر حلال شان پر ځان څه کړیو حرام کړیو الله سبحانه وتعالى ورته وایي چې دا د حلال د حرام معامله د شان چې الله پیدا کړی د صرف اختیار او چاته ستا هغه ذات ستا چې د شان څه کړی پیدا کړی دي هغه ته اختیار څه کوم چې حلال ګرځي کوم چې څه ګرځي حرام ګرځي دي ډیر حلال شان پر ځان څه کړیو حرام کړی الله پاک وایي دا ګر شان چې پر ځان حرام کړی د دلیل نعمتونو دې څه ګټه وخت څه شان ستا چې هغه پر تی پر ځان حرام کړی دی هغه دیم څه حرام انما حرم عليكم الميتة حرام کړی دی الله پاک پر تی باندې میته مردار غوښه چې هغه لال سوی نه ودم وینه پر تی باندې الله پاک څه کړی حرام کړی ده ولحم الخنزير د خنزیر غوښه الله پر تی څه کړی حرام کړی ده وما اهل لغير الله به صدی غوی دی حلال دی لیکن هغه د غیر الله لپاره څه دی زبا سوی دی داسې لپاره څه دی حرام دي دا شان حرام دي اولادون غفور رحیم ذات دی چې په حالت استقرار کې حرام شي الله سبحانه وتعالى به قدر ضرورت څه کړي هغه حلال کړي فمن اضطر په دې کې څوک مجبور سو غیر باغ ولا عاد هغه باغي او د حدث تجاوز کول ولا نو هغه اولاد د حرام شان استفاده وکړو الله سبحانه وتعالى فإن الله غفور الله مغفرتون کوي دي رحیم او بخشون کی ذات ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام حلال و حرام ګرځول د صرف د دې اختیار چا سره دی الله سبحانه وتعالى د ذات سره دی ولا تقولوا تموس لما تصف ألسنتكم چې موصف کیستی جبي الكذب په دروغ سره هذا حلال دا شی حلال دی وهذا حرام دا شی څه دی حرام دی لتفتروا على الله الكذب په دې سره څه کوي افتراء کوي پر چا باندې پر الله سبحانه وتعالى باندې ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون او کم خلک چې افتراء کوي پر الله سبحانه وتعالى باندې د دروغ لا يفلحون هغه څه نه جوړېدلی هغه فلاح یافته نه جوړېدلی دا دنیا چې د متاع قلیل کښنی دنیا نه پته چې اخستې سي بیا دا خل د پاره ولهم عذاب علیم دردناکه عذاب دی وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل يهوديانو بدعملي کولې د بدعملي په نتیجه کې الله سبحانه وتعالى ډیر حلال شان پر دې باندې کړیو حرام کړیو هغه کې یو مخکې ایتو کې بیان شو چې د وښ غوښه او د حلال حیوانات سوا سپینه چربي الله سبحانه وتعالى د دې د بدعملي د وجې پر دې کړیو حرام کړیو وعلى الذين هادوا چې کوم يهودو رغم ان الله حرمنا مش حرام کړی او ما قصصنا عليك من قبل چې مخکې ایتو کې دغه تفصیل مرتبط څه کړی بیان کړی دي وما ظلمناهم د حلال شانو پر دې باندې الله سبحانه وتعالى حرام کړیو وما ظلمناهم مر بیا ظلم نه پر کړی ولكن كانوا انفسهم يظلمون دې پر خپل ځانو په خپل څه کړیو ظلم کړی ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا پس تعرب چې دی للذین عملوا السوء هغه خلک د پاره چې هغه عمل بد وکړي بجهالة په نه خبرتیا سره وکړي ثم تابوا من بعد ذلك هغه وروسته دې څه وکړي توبه وکړي واصلحوا او د امن سلامتي پر لار باندې بل څه روان سي صالح انسانان جوړ سي ان ربک بشک استرب سي من بعدها وروسته در دي چې توبه وکړه نیکی پر لار روان سو لغفور الرحیم مغفرت کوونکی دی او رحم کوونکی
الله تعالی دې ماته او تاسو ټول ته پر دا ویلو اورېدلو